سمه موقع وه خو بس څه کېنو پالیسي دې کول نن سمه موقع وه خو بس څه کېنو زوم یو هغه وه خو بس څه کېنو نن سمه موقع نن سمه موقع وه خو بس څه کېنو زوم او هغه وه زوم یو هغه وه خو بس څه خو بس څه کېنو مخې د غربت چپو وهلی دی مخې د غربت چپو وهلی دی ډېره ښایسته وه مخې د غربت چپو وهلی دی ډېره ښایسته وه خو بس څه را مې نه وړه ما سره پیسې نه وي ما سره پیسې نه وي توره لپټه وه مونږ خو دې صبر راشي ډېره مننه یو دوه انتخابي شعرونه نور دي. ارشاد تهدید نه کوي تهدید نه کوي جرګې پورې د صبر وکړي ډېر خبره موږ تاسو ځان نه پیدا شو تهدید نه کوي جرګې پورې د صبر وکړي زما بشي خو سمودي پورې د صبر تهدید نه کوي جرګې پورې د صبر وکړي زما بشي خو سمودي پورې د صبر وکړي هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کېدي نه خو هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کېدي نه خو دومره ده چې بس زما د جنازې پورې د صبر وکړي زبردست یار او د کلی خان له خپل قرض سره د سود ورکو د کلی خان له خپل قرض سره د سود ورکو خو دومره ده چې بس غرمې پورې د صبر وکړو د کلی خان له خپل قرض سره د سود ورکو خو دومره ده چې بس غرمې پورې د صبر وکړو غزل مې خپل لیکلی اوس راته ارشاد یې دی رانه داد ورکړي کافي کې بالکل ګوره دی خو لکه په ذهن دا اوس ټول نه دی یاد او غلطۍ نه ارشاد بخښنه غواړم ارشاد چې کله به مې پرېښودل کله به مې بیا وسکل کله به مې پرېښودل او کله به مې بیا وسکل ما به هسې ګپ کې ویل نن مې په رښتیا وسکل زبردست یار کله به مې پرېښودل کله به مې بیا وسکل ما به هسې ګپ کې ویل نن مې په رښتیا وسکل دا برخه زما برخه ستا برخه او ستا برخه دا برخه زما برخه ستا برخه او ستا برخه ټولې نن په ما وس کوي پرېږده که مې بیا وس کوي ستا برخه زما برخه ستا برخه او ستا برخه ټولې نن په ما وس کوي پرېږده که مې بیا وس کوي هرڅه دا یو شعر دی تا نه ډالۍ اوس به په ما نور دلته د کفر الزام نه لګي ډېر ښه یار اوس به په ما نور دلته د کفر الزام نه لګي نن راسه په خپله د دې بر کلي ملا اوس به په ما نور دلته د کفر الزام نه لګي نن راسه په خپله د دې بر کلي ملا اوس حمزه غزل به ته وي ما تاسو ته مې ویلې ارشاد زه د شیرین اغا د کلي امام وم برکري نه خراب کړي وکړې نو بیان ازان تر سکے راوچو چې دا څه خوا به مینه هغه څه دې تو خبره په مسله پیدا اګوار باندې شي وای مړه دې چې په خندا لري اتوار نه اتوار باندې ارشاد دې روانه ده دې کپ دی خو ته چې ګر لکه ما نه ورکاپ لا نو کوم پری تاسو دې موږ ورونه دي تاسو ما دې ورځ 15 پیروز مخره 15 پیروز نه اصل کې پارتنرشپ ده ما په یو خبره ډیر ښه ما په یو خبره حد نه زیات تاوان کړی
ارشاد ما په دې یو خبره حد نه زیات تاوان کړی دی. ما په هر چا باندې د ځان په شان ګمان کړی دی. ډېر قیمتي شعر دی. ما په دې یو خبره حد نه زیات تاوان کړی دی. او ما رښتیا مو یې په ګوره هر چا باندې د ځان په شان ګمان کړی دی. دا د خپل حقیقت بیان کړی ښه ما د هر چا په سر د وخت ظالم سجن کړی دی. ما د هر چا په سر د وخت ظالم سره جنگ کړی دی. ما د هر چا سره تر وسه سود او زیان کړی دی. ډېر ښه دی او ځل بیا ما د هر چا په سر د وخت ظالم سره جنگ کړی دی. ما د هر چا سره تر وسه سود او زیان کړی دی. او دا سړی مه چیړئ. دا اوس هغه صفات نه دا سړی مه چیړئ. دا سړی مه چیړئ. دا سړی مه چیړئ. دا اوس هغه صفات نه دی. دې سړي ځان وجلې خون یې د خپل ځان کړی دی. دا بیا ووایه یار. دا سړی مه چیړئ. خشیر خان مو پوی ځان ته پوی کا دا سړی دا اوس هغه صفات نه دی. دې سړي ځان وجلې خون یې د خپل ځان کړی دی. او بلا موده ورسره خپو کیسو بیړۍ پرتې وي. خالي سے تا دې ځلې ما پیغام کې جی بلا موده ورسره خپو کیسو بیړۍ پرتې وي. صابر پېښ کی پورا شرګاله زندان. واه واه واه